أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. درس के إن شاء الله العزيز सूरत माइदा पारा नंबर 6 रुको नंबर 11 आयात नंबर 81-82 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د دې کې اوس د نصارو چې نو هغه مزید تذکره کېږي. لاول د یهودو چې نو هغه ذکر دی. الله جل جلاله وایي که چېرته د یهودو ایمان راوړی په الله باندې و نبي او د الله په پیغمبر باندې وما انزل الیه او په هغه څه باندې چې کوم دوی ته نازل شوي ولو متخذوهم اولیاء نو دوی به دا کافران خپل اولیاء دوستان چې نو دا به نول جوړ کړي خو دوی ولې داسې وکړل نو الله وی ولکن کثیرا منهم فاسقون د دوی نه ډېر چې نو هغه فاسقان فاجران ول په دغه وجه باندې. نو دلته اوس د نبی نه مراد نو یو قول چې نو هغه دا ده چې د نبی نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې که چېرته دوی د الله په پیغمبر څنګه چې د دوی په کتاب کې ویلی شوي ولو دوی د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړی وی نو دو بیا د اغیارو سره دوستي نه کوله لکه څنګه چې پرون په سبق کې تیر شولو. پرونی سبق کې چې موږ وی چې کعب بن اشرف ترا کثیر منهم یتولون الذین کفروا چې کعب بن اشرف او د هغه ملګري د هغوی مکې مشرکانو پسې لاړل او د هغوی ته چې تاسو زموږ ملګري دوستان یې او تاسو د مسلمانانو نه ډېر چې نو په راه راست باندې نو نبی نه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام شو. او که چېرته د نبی نه مراد نو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام شي نو بیا به مقصود دا شي چې الله رب العزت وایي که چېرته دی په الله باندې او په خپل پیغمبر موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان وي او د هغه ته چې کم تورات نازل شو نو د دغه تورات کې په هغه پیغمبر خودی ته دا ویل ول چې تاسو په آخراني پیغمبر باندې ایمان راوړئ داغه به توقیر عزت به ساتي داغه به مدد او نصرت چې نو هغه کوي خودی په خپل هغه پیغمبر باندې او د هغه پیغمبر په کتاب باندې د ایمان نو ذکر دی په زید دی چې د الله او د الله د پیغمبر سره محبت او د مسلمانانو سره چې محبت او تعلق جوړ کړي دی د يهود او د نصارو سره چې نو دی د ولګیدل د مشرکانو سره چې نو هغه خپل تعلق او محبت چې نو هغه جوړ کړو. دویم آیات کې الله جل جلاله د نصارو چې نو هغه تذکره کوي. الله رب العزت فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا. الله ته نو د مسلمانانو خلاف د دې سره په عداوت کې د ټولو نسخ قوم چې ممه نو هغه به آی کسان چې کم يهود دي او دویم نمبر باندې چې نو هغه مشرکان بت پرس اوس دا که د مکې مشرکان ول کدا چې نو د هغې نه ماسوا سوره چې هم چې نو هغه کسان دي مشرکان دي او شرک کوي نو د دې او د یهودو به د مسلمانانو سره چې نو عداوت او دشمني ډېره زیاته سخته وي. د دې دغه عداوت او دشمني دا په هیڅ صورت باندې چې نو هغه نه ختمېږي. عام کافرونه د دې د مسلمانانو سره عداوت او دشمني چې نو سیوا ده. ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا او الله رب العزت وی تاسو به د مسلمانانو سره په دوستۍ او تعلق کې محبت کې د ډېر نږدې چې نو هغه کسان مومي قالو انا نصارى چې د هغوی ځان ته نصارا ځان ته عیسایان چې نو هغه وایي. اوس د دې متعلق نو هغه تفاسیر ټولو تقریبا ذخیره هم لیکلې د خازن هم لیکلې دغه شانتي نو هغه معرف القرآن او احکام القرآن کې امام ابو بکر جساس رحمه الله د حضرت ټول دغه ذکر ذکر کړی ده
ویلاول چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله نبوت ورکړلو نو باقي خلکو په نبی علیه الصلاۃ والسلام او د حضور په صحابه باندې به ډېر مظالم کولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه مظالمونو د بچ کېدلو دپاره سن 5 هجری کې د 5 هجری نه د نبوت په 5م کال باندې هجری خو چونګې هغه د هجرت نه وروسته شروع شوی نو د نبوت په 5م کال باندې 11 تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې هغوی چې نو سړی او ښځې گاډي رول نبی رسول الله سلام دوی ته حکم وکړو چې تاسو نو هجرت وکړئ حبشې ته. اوس چې کله حبشې ته دغه هجرت وشو نو په هغې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او دغه شان چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دغه کور والا چې نو رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانته د 11 تنه صحابه کرام ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ نو د 11 تنه صحابه کرام چې نو هغه د هجرت وکړلو حبشې ته لاړل. بیا دغه نه اورستو پسند چې نو هغه د نبوت په 5م کال باندې بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه نور صحابه له هم اجازه ورکړو. په وخت کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت جعفر د ترزوی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې دا د ابو طالب صاحب زینو هغه زوی و د حضرت علی کرم الله وجهه چې نو هغه ورور و د هغوی سره 2 اتیا سړي او دغه شانت چې نو د هغې نه علاوه ښځې ماشومانان دوی هم هجرت وکړلو او دوی هم چې نو هغه حبشې ته لاړلو. اوس چې کله دوی حبشې ته لاړلو نو د حبشې مسجینو عیسایانو چې په هغه وخت کې د هغوی بادشاه چې نو هر بادشاه ته به نجاشي ویلو. دغه وخت کې چې کم بادشاه و نو د هغه نوم اصحمه رضی الله تعالی عنه و ځکه بیا ایمان هم راوړه. نو دوی چې کله هلته ورسېدل نو دلته شاته چې نو یهودو امر د مکې مشرکانو عمر بن العاص دی چې نو هغوی پسې ولېږلو وی تاسو لاړ شئ د هغه سره نور کسان ملګري کول تحفې ډالۍ چې نو هغې نجاشي بادشاه له اصحمه رضی الله تعالی عنه چې نو هغې جوړې کولې وی تاسو لاړ شئ د هغو ته به ووایئ چې دغه شان زموږ په ځای کې نو العیاذ بالله یو کس چې نو هغه د نبوت دعوه کړې ده او هغه خلک چې نو قمقل کوي خلک چې نو ګمراه کوي رور د رور سره په غویمه کوي اولاد د پلار سره پلار د اولاد سره زموږ په دې علاقه کې توړ پوړ چې نو هغې پیدا کړی دی او تاسو چې نو بس دغې نه څه کسان ستاسو علاقې ته راغلل نو تاسو ته به هم دی دغه شانتې چې نو هغه مصیبت جوړ کړي نو لهذا دا تحفې زموږ د طرفه دې دا قبول کړي او دا کسان د خپل ځمکې نه چې نو هغه وباسئ. دوی د دغه ځای نه د دوی هجرت چې نو هغه کې دوی د دغه ځای نه لرې کوي. نجاشي بادشاه چونکې دی چې نو هغه ډېر بردباره سړی ولو نو دی چې کله دغه خطر سره میلاو شو نو هغه ویې زه داسې نشم کولی ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا دویمه قافله تلله نو دوی ته نبي علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د نجاشي بادشاه دی چې نو هغه ډېر بهترین سړی د صلاحیت والا دی دی نه ظلم کوي او نه ظلم چې نو هغه د چا خوښوي په خپل هم ظالم نه دی د بل سړي چې نو هغه ظلم هم نه کوي نو تاسو هلته لاړ شئ نو دغه ځای به ستاسو دپاره بهتر وي. اوس چې کله دوی راغلل د هغه د هغوی خبره واورېدله بیا د دغې نه وروسته حکم وکړو چې کم دغه هجرت کم کسانو کړی راغلی دی د دغې جماعت د دغې هجرت چې نو هغه څومره صحابه دي د دوی کم مشر کس دی نو هغه تاسو راغواړئ. نو موږ ووایو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د هغوی چې نو هغه مشر ولو نو چې کله دوی راوغوښتل هغه رالو نو د ټول نه مخکې د هغوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د هغه د دین اسلام چې کوم تحیه وه هغه شانتې سلام وکړو نو دوی ورته ګوره بادشاه موږ تاسو ته نه وي دلته چې عیسایان تاسو ته کم سلام کوي دوی یا سلوټ کوي یا هر وخت چې په هغه وخت کې د هغوی د عیسایانو کم تجین او هغه طریقې رایج وه وی ګوره داسې تاسو هغه شانتې ادب احترام ونه کړو د هغه شانتې سلام ونه کړلو هغه وی ښه ده د ده نه به تپوس وکړو وی تا جنیانو زمونږ شاهي چې کم سلام کېدلو په کار و نو ته هغه شانتې وله نه کوم هغه ورته ما تا ته هغه سلام وکړو چې کم ستاسو د پیغمبرو هم د الله حکم هم او زمونږ د پیغمبرو حکم هم دی چې هغه السلام علیکم دی او د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه واله وسه پوره دی نو آسماني علومو کتابونو کې چې د کم سلام تذکره ما تاسو ته هغه وکړي هغه بالکل سچ او رښتیا دی. بیا نور چې نو هغه خبرې وشولې نو بیا د هغوی چې نو هغه ورته تپوس دوی دوی داسې کوي او ته ستاسو پیغمبر څه کوي هغې موږ ته د صله رحمۍ حکم راکوي موږ ته د ناچاره سره چې دی نو هغه د مدد حکم راکوي موږ ته چې نو هغه د میلمه د عزت حکم راکوي په آپس کې د سلام دا ټول چې څومره د دین خوبۍ دي نو دی ورته ووي بالکل دا حق او سچ دی. بیا تاسو د حضرت عیسی علیه السلام
او د هغوی د مور بیبي مریم العذراء هلته لیکلی دی بتول یعنی چې نو هغې بلا زوج چې نو د هغې بچی کېدل پاک دامنه ښځه د هغې په باره کې ستاسو څه خیال دی نو هغه ورته زمونږ کلام کې زمونږ پیغمبر موږ ته زمونږ الله دا وایي چې دا د الله بنده د الله رسول او دا روح من الله القاه الی مریم چې الله رب العزت چې نو هغه مریم لور کړو د دې نه ما سوا د هغه چې نو هغه هیڅ حیثیت نو نه ثالث ثلاثو نه ابن نه چې نو الله او نه ابن الله هغه بالکل حق او سچ کې د خبر ستاسو چې کومې خبرې وکړه دا بالکل سچ دي د هغوی د هغوی هغه تحفې ډالۍ چې نو هغې واپس ورکړئ چې ستاسو په دې تحفې ډالۍ پسې شاته چې نو غرض پسې خطا دی دا واپس ویځئ زوی د دوی چې نو خپل علاقې نه نشم لرې کولی دوی چې تر کمې وخته پورې دلته وي دوی ته به امن راحت او سکون وي بیا چې نو دوی هلته پاتې کېدل حضور علیه صلات وسلام د نبوت په 13 کال باندې هجرت وکړو هجرت نه وروستو بیا دغه کسان چې نو هغه دوی بیا رالل او دوی چې بیا کله راتلل نو دا نو هغه غزوه خیبر موقع چې د خیبر په موقع باندې چې نو هغه رالل حدیث مبارکه کې راځي ترمذی مسلم روایت دی مفهوم نه دی حضور علیه الصلوۃ والسلام یې نن ډیر زیات خوشاله اوس ماته دا پته نشته چې آیا ماته د خیبر په د فتح باندې ډیر زیاته خوشحالي ده او کمات د جعفر رضی الله تعالی عنہ د اهل سفینه پر راتلو باندې چې نو هغه خوشحالي ډیره ده نو دی بیا په هغه مقام چې نو هغه رالل دی مس کې بیا چې نو هغه د بادشاہ ایمان هم راوړلو بیا سره ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې نو هغه هم ایمان نه وړو د دې خاوند چې نو الته بیا لاړو یو روایت کې مرتد شو کې چې نو مرتد شو بیا مړ هم شولو بیا سره چې نو دا غوي نو هغه ولګېدو حضور علیه الصلوۃ والسلام سره نکاح وکړلو ازواج مطهرات کې امهات المؤمنین کې د ټولو زیات مہر چې نو هغه د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دی او د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دغه مہر د نجاشی بادشاہ اصحاب رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه دا کړو دا ول بیا چې نو ایمان نه وړو بیا چې نو هغه یو قافله هم را لېږله پاغه کې د خپل زوی چې نو هغه مرو بیا کشته روح چې نو هغه خطا شو هغه دریاب کې نو هغه ډوبه شول بهرحال نو دغه مسلمانانو دغه عزت او احترام وکړو نو ځکه الله وی لتجدن اقربهم موده تاسو به د مسلمانۍ سره په دوستۍ په محبت کې د ټولو نه نږدې خلک چې نو هغه مؤمن او هغه به عیسایانی خدایا ساتي احکام القرآن کې ابوبکر جساس رحمه الله معرف القرآن کې مصطفی شفیع صاحب رحمه الله خازن کې دغه شان ذخیره کې ټولو تفاسیر دالی کړي چې ګوره دین دا خبره نه لازميږي چې چرته عیسائی وي دی به مسلمان دوست وي نه په تاریخ چې وکتلی شي نو بعضې کرته عیسایانو دشمني دا د یهودو نه هم زیات چې نو هغه د مسلمانانو سر راغلی ده دا د دغې وخت چې نو هغه او کم عیسایان چې په دغه صفت دي نو د هغوی متعلق چې نو هغه دا حکم دی دا حکم چې نو هغه مطلق نه دی او اوس د هغې وجه نو وجه الله رب العزت وی دوی ولې د مسلمانان دومره دوستان نو الله وی ذلک بانهم منهم قسیسین یو وجه دا ده الله وی چې په دې کې علما ډېر ول د یهودو په نسبتو په عیسایانو کې چې نو هغه علما ډېر ول و رهبانن او دوی کې فقیران او درویشان چې نو هغه ډېر ول نو چې کله دوی کې دا ډېر ول نو د دوی به دین بیانو چې دین به بیانو نو عوام به راتلل چې عوام به راتلل د هغوی به یو ځای کېدل دوی به د اسماني علومو سره اشنا کېدل نو چې کله دوی د اسماني علومو سره اشنا کېدل نو دا فطرت دی څوک چې کم مزاج او کم پټ او کم تک باندې لارې باندې تک کوي نو دی چې کله هم ځای کې دغه خلک نو دی هغوی ته خوشحالېږي نو چې دغه کله کېږي نو دوی به د دې وجې نه مسلمانان ته چې نو هغه زیات خوشحاله ول او مسلمانان به دا کړل ځکه اسماني علومو سره اشنا ولو نو دې نه دا معلومه شوله چې د علماو سره ربط د هغوی سره تعلق د هغوی سره محبت چې نو هغه ساتل دا په هر ځای کې چې نو هغه د انسان د دنیا او د آخرت د هدایت ذریعه چې نو هغه هم جوړي الله دې موږ ته نصیب کړي او دویم وجه زما ذهن کې خپل هم کله چې ما دا ځای کتلی زما خپل ذهن کې یو وجه راځي هغه دا ده چې تاسو ګورئ په هر پیړ کې چې د کله د انسان بچی لاړ شي زوی لاړ شي رور لاړ شي خور لاړ شي خود دس ورسره نږدې خونی چې نو هغه رشته نو که دا هر څومره بدې د انسان ته هغه ښه ښکاره کېږي نو الله رب العزت وی دا ذکر ذالک بانهم منهم قسیسین دا د دې وجې ده چې د دې کې چې علما ډېر ول نو چې کله د دې کو علما ډېر ول د دې د علماو سره تعلق ولو نو په هر کور کې نو دوی د هغوی د صلاحیتون نه نو هغه خبرو وخت راته یو مولوي صاحب خبره کوله زموږ په ځای کې نو هغه دا ول
مونږ د دعا لتلو پای کې نو هغه یو کشر چې نو د مشر ورور نه ډېر زیات فریاد کولو او هغه په خپل عالم نو زما هغه عام ورور وته تاسو په کور کې یو عالم پیدا کې تاسو ته پته ولګي چې کور کې سوره محبت راځي زمونږ چې کم مشر ورور دی وی هغه عالم دی زمونږ کرے انتهایی محبت هر خبر په طریقه هر خبر چې نو هغه په اسلوب بخکولي لهجه په هغه باندې کېږي نو بده وجه الله دغه وجه هم ذکر کړي او دویمه وجه الله ذکر کړي وانهم لا یستكبرون تو به تکبر نه کولو ځکه د دنیا د هر انسان د چې څومره هم خراق پیای طرف ته ځي نو هغه ځي په هغې کې مین شي چې نو هغه تکبر دی ځکه تکبر وی دیتا چې نو هغه بطر الحق وغمت الناس الله حکم ټکراوال او انسان ته د سړی په نظر باندې چې نو هغه نه کتل نو چې کله په انسان کې دا صفت نو دی به د چا سره سم محبت وکړي د خو هر سړی بد ښکاري نو چې بد ښکاري دی به سره محبت سو وکړي نو الله دویم صفت ذکر کړی وانهم لا یستكبرون دی به تکبر چې نو هغه نه کوي الله رب العزت دی کې چې زمونږ ټول اولاد نیکان صالحان علما جوړ شي او الله دې موږ د تکبر چې نو هغه د نوم او بوی نه وساتي ولو كانوا يؤمنون او کچری دی ایمان راوړې بالله په الله باندې و نبی او په نبی باندې وما او په هغه انزل چې نازل شوی الیه دیته متخذوهم نو بني ولدي اولیاء دوستان کافران لرا ولكن كثيرا لیکن ډیر منهم د دین فاسقان دي لتجدن ضرور بمومي خامخات بیا مومي اشد الناس جن ډیر سخت لخلقنا عداوتن په عداوت دشمنی کې للذین دای کسان د پر امنو چې ایمان راوړي اليهود يهوديان والذین او کسان اشرکو چې شرک کړي یعنی مشرکان ولتجدن اقربهم او خامخات بیا مومي چې نو نزدې دي ته مودتن په محبت کې للذین آمنو دای کسان د پاره چې مؤمنان دي ایمان راوړي الذین کسان قالو چې وای ان نصارى بشک مونږ نصارى یو ذالک بان منهم دا پدی وجه پدی کې قصه سین علما دي و رهبانن او درویشان دي وانهم لا یستكبرون او دی تکبر غرور نه کوي ولو كانوا يؤمنون كشردي ایمان راوړي بالله په الله باندې او نبی او په پیغمبر وما او هغه انزل الیه چې نازل شوی او دغه پیغمبر ته متخذوهم اولیاء ان دبنون ولي کافران لره دوستان ولكن كثيرا منهم لیکن ډیر د دوی فاسقان دي لتجدن اشد الناس عداوه تبا مومي چې نو ډیر سخت په عداوت دشمنی کې للذین امنوا د مؤمنانو اليهود يهوديان لره والذین اشرکو مشرکانو ولتجدن اقربهم او تو ډیر مومنانو هغه نږدې مودتن په محبت کې للذین آمنو د مسلمانانو سره الذین کسان قالو چې وای ان نصارى مونږ عیسایان یو ذالک بان منهم دا په دی وجه چې په دوی کې قصې سین علما دي و رهبانن او درویشان دي و انهم لا یستكبرون او دی تکبر نه کوي